بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته پخیر راغلی. نن په مشرق اخبار کې د فیاض ظفر صاحب یو رپورټ چاپ شوی دی. هغه رپورټ چې کله تاسو وګورئ داسې ښکاري هغه یو نارمل رپورټ، خو رپورټ نارمل نه دی. په هغې کې زمونږ کوتاهیانې، کمیانې او زه به ووایم چې زمونږ د مجموعي رویو په هغې کې یو زبردست اثر ښکاري. زمونږ ټوټل مجموعي رویې په هغه رپورټ کې کلاو ښکاري. نو راځئ زه تاسو سره دا رپورټ لږ شریکوم. په دې سکرین باندې تاسو ما سره اوسئ. خوږو کتونکو ریسکیو 1122 سوات یو پریس ریلیز جاری کړی دی د خپلې مارچ د میاشتې چې په هغې کې دوی مختلف سروسز ورکړي دي. نو راځئ دا ګورو چې په دې کې څه دي. په دې کې یوه نکته داسې ده چې هغه زموږ د مجموعي رویو نشاندهي کوي او اصل کې دا پروګرام مونږ نن هم په دغه نکته باندې به مخکې بوځو. په دې کې ویلی کېږي چې په ثابته میاشت کې ریسکیو 1122 ته 33,148 ټلیفون کالونه شوي دي چې په دې کې 19,215 کاله فیک یعنی دروغجن کالونه دي. خوږو کتونکو اوس دلته لږ شان سوچ پکار دی چې دا نقصان د چا دی. راځئ په دې باندې هم لږه رڼا اچو. خوږو کتونکو 19,215 کالونو نه بعد که موږ اندازتاً وګورو او 2 کیلومتره هم د ریسکیو 1122 ټیم زغل په هر دروغجن کال پسې واچو نو دا شول 8,050 کیلومتره. اوس که موږ د 1 کیلومتر د حسابه 1 لیټر تیل حساب کو نو نن لیټر تیل په 110 روپۍ دی. امانته میاشت موږ په دروغجنو کالونو پسې 2,63,900 روپۍ نقصان ورکو. خوږو کتونکو تاسو هم ښه ښکلي ایجوکیټډ خلک یئ. په دې خبره باندې بس تاسو هم نظري او په دې باندې زموږ هم تحقیق دی چې موږ په مختلفو ټیکسونو په مد کې چې کوم دی هغه د حکومت خزانه ډکو. هغه که د 10 روپو ټافي خورو او هغه که د 1,000 روپو د کور سامان، وریجې، اوړه څه چې موږ الو په هر شکل کې جدا جدا موږ ټیکس داخلو. موږ په بل کې د بجلۍ په بل کې جدا په جدا مدونو کې ټیکس داخلو. موږ د اوبو په بل کې ټیکس داخلو. موږ د ګیس په بل کې ټیکس داخلو. او دا ټول ټیکسونه چې راغونډ شي د دې نه چې کوم دی د حکومت خزانه ډکه شي او د حکومت په خزانو کې چې کوم دی بیا چې څونه سروسز سیول سرونټس چې څونه دي د ټولو خلکو ته تنخواګانې ورکولی کېږي چې په هغې کې دا یو د ریسکیو 1122 ټیم شامل دی. خوږو کتونکو اوس به راشو د ریسکیو 1122 د مارچ د میاشتې سروسز ته چې دوی په کم مد کې څه سروس ورکړی دی. نو راځئ چې وګورو په دې سکرین باندې. خوږو کتونکو تاسو ته په دې سکرین ښکاري چې ریسکیو 1122 د مارچ په میاشت کې 1,215 یا ایمرجنسي کیسونه ډیل کړي دي. دغه رنګ 140 د کورونا ناروغه او شکمن مریضان د مکمل SOP سره هسپتالونو او قرنطینه سنټرو ته رسولي دي. تر ټولو سیوا خدمت د طبي امداد په شکل کې کړی چې د دغه کیسونو تعداد 1,025 دی. 140 ټرافیک حادثې، 20 ځایه اور مړ کول، 12 ځایه د ټوپک تماچې د ډزو واقعې، 1 ځای اوبو وړی کس موندل، 15 ځایه د کورونو او نورو ودانو چت راغورځېدلو پیښې، 2 ځایه د ګیس سلنډر ډزېدلو واقعه او 48 ځایه وړې لویې پیښې ته ځان رسول شامل دي. د دې نه چھوړ دا دی چې د مارچ په میاشت کې ریسکیو 1122 سوات په مجموعي توګه 1,200 کسان بچ کړي او مختلف هسپتالونو ته رسولي دي. دارنګ 15 کسانو ته مختلف طبي سهولتونه ترلاسه کړي او 14 کسه په موقع مړه شوي هم دي. خوږو کتونکو څنګه چې ما په دې خپلو خبرو کې تاسو ته وویل چې موږ په یو دروغجن کال باندې څومره نقصان ورکو د دې اندازه تاسو ته به لګېدلي. ما سره په دې پاڼه کې دغه فیګر ما راویستی دی چې د مارچ په میاشت کې رفلي اندازتاً 2,63,900 روپۍ صرف د دروغ په دروغجن کال دا ګاډی چې د کوم ځای نه کال شوی دی ګاډی هغه ځای ته ځي او واپس راځي. دا به صرف 2 کیلومتره لګولي. تاسو اندازه ولګوئ که یو کس دا ټلیفون د چارباغ نه کړی نو دا خو 2 کیلومتره نه دي. که یو کس دا ټلیفون د منګلور نه کړی نو دا خو 2 کیلومتره نه دي. داسې تاسو بریکوټ سیمه ووینئ، داسې تاسو سوات مختلف وګرځئ، څومره ځایونه دي په دې کې دا ګاډي دغه شان ګرځي. نو د یو دروغجن کال د لاسه مونږ خپلې خزانې ته، مونږ د خپل جیب نه ډکېدونکې خزانې ته څومره نقصان ورکو
زما په خیال د دې پروګرام نه بعد په دې باندې موږ له زبردست فکر پکار دی او پکار دی چې موږ د خپل ماشومان، خپل ملګري، خپل مشران د ټول په دې خبره پوه کړو چې د یو دروغجن کال د لاسه موږ څومره نقصان ورکړو. د بل پروګرام پورې خپل قربان جددي صاحب له اجازت ورکړئ. په لوی خدای وسپارم.